السلام علیکم ملګرو د شیخ صاحب دا خبرې واورئ یا الله توبه د صحابه کرامو د ګستاخۍ خیال هم خپل ذهن ته رانولی. ګوره په هندوستان کې دوه کسانو چې د صحابه کرامو سره به بغض لرو د یوه نه پکې شادو جوړ شوی. یا الله توبه د شیخ صاحب دا خبرې پوره واورئ او که ویډیو هم خوښه شوه نو لازمي لایک یې، کنجوسي مه کوئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. راځئ د شیخ صاحب دا خبرې واورو. هغه کې د حضرت ابوبکر صدیق او د حضرت عمر په دې مناقبو کې یو ناشنا واقع لیکلی. وی د هندوستان نه یو سړی ته حج له نو حج له چې سړی ځي نو په دې خپلو ملګرو باندې وګرځي ستا څه پکار دي ستا څه پکار دي تا حج له روان یې معافي راته کوه. یو کس و د هغه دوست و چې هغه په زړه کې د صحابو بغض درلود. خو تعلق خلک هر چا سره ساتي. نو دی ورغی په یو یو ګرځېده هغه ته وایي چې تا له راغلی یم که ستاسو پکاري مکې مدینې نه یا ژوند مې راسره تېر کړي یو بل سره څه زیاتې کمې کړي نو اخنه بخنه وکړم او که سرې پکاري یاره وایي یو کار مې دی خو که دې راله وکړه. وی څه کار دی؟ وی بس که وعده را سره کې چې زما دا خبره پوره کې نو درته یې وایم او که وعده نه کې وی وروره چې زما په وس کې زما پې هر څومره پیسې لګي زما دوست دی تعلق مې دی در سره وی په وس کې دی دا خبره. وی ښه چې ته حج وکړې او بیا مدینې شریفې ته لاړ شي او په مدینه شریفه کې په حضور پاک مبارک باندې خپل درود سلام وی نو بیا به زما یو پیغام ورته رسوي. ده ورته وی دا خو ډېره ښه خبره پیغمبر مبارک ته به زه مخامخ ولاړ یم ستا چې څه پیغام یې درود شریف به ورته ورسوم. وی نه زما یو پیغام پیغام مې دا دی چې زما له طرف نه به نوموالې چې د هندوستان پلانکې د پلانکي زوی د پلانکي کلي په تا سلام وی درود در باندې وی او بس ته سلام نه وی چې ستا ملاقات ته مې ډېر زړه کېږي خو خوا کې دا دوه کسه پراته دي. څوک هغه دوه؟ ابوبکر او عمر رضی الله عنه. دا دوه کسه چې دا ستا دشمنان دي واره دا ستا دشمنان دي نو د دې د وجې درته نه راځي. که دا در سره نه وي زه به دې ملاقات له راغلی مې سپېره بچیا دا خو ډېره سپکه خبره وه بس وی ستا او زما تعلق په خپل دی او ما سره دې واده وکړه دا به وایي مې دا زه نشم ویل. وی نه زما سوال جواب به رسه. دا ګوره شیخ عبدالحق دهلوي لیکلي دي هغه ما حواله دله درکړه. وی چې لاړم حج مې وکړو مدینې شریفې ته لاړم او په مدینه شریفه کې حضور پاک له ورغلم او ما خپل سلام پیش کړ نو ما د دغې دوست هغه سوال جواب هم ورسوه. یاره خپه وم پریشان وم خو مې چې راشه زه خو استاد یم زه خو پیغام رسونکی ما ته خو بل چا سوال جواب کړی زما ورکې څه دي. وی خپل بلډینګ ته لاړم ماسخوتن اوده شوم خوب یې ده په خپل کلي کې په خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او صحابه دي ورسره او زما دغه ملګري چې دا چا سوال جواب راکړی هغه دوست پې مخامخ ولاړ دی. وی ما ته حضور پاک وفرمایل چې دا سړي تا ته ویلي دي چې دا زما دا دوه یاران زما دشمنان دي. مې چې او صاحب دوی ویلي دي. وی حضرت عمر ته داسې اشاره وکړه نورې څو نه وي داسې کړې. حضرت عمر رضی الله عنه سره توره وه توره یې اوچته کړه او د هغه سړي سر یې پرې و سر یې ترې اخوا وغورځو تنه داسې پرېوته. ما وی خوب و ما په دې خوب کې سوچ کاو چې یاره سړی خراب سړی ځکه چې د دې خوب نه معلومه شوه چې حضور پاک د ده په دې خبره خفه شوی. ما دا تعبیر وویست وی چې حج د فارغ شوم او کلي ته رالم خلک مبارکۍ له رالل دغه دوست مې رانغی ما ځان سره کجورې یا زمزم څه واخیستل ناجوړه به د هغه کلي زموږ نه لږ بیرته
نو زه وربله لاړم ملا ورغلم چې دروازه مې وډبوله ښځې ته مې وویل چې پلانکې څه شو ماله خو رانغې وایي هغې راته ټول په ژړه وو مې چې ولې وی خو ستا د تلو نه پس په پلانکې روز مړ شوی دی ما وی څه چل پې وشو چې مړ شو بیمار و وی نه غسل خانې ته باتروم ته ننوتی او داسې ماته وخت یې ډېر واړه نو موږ شکیان شو چې څه چل پې نه شوی نو موږ ورپسې دروازه ماته کړه نو په ټټۍ کې دننه چا په توره والې او سر یې ته یو خوا غورځولي او تنه یې بل خوا پرته او موږ ته یې سړی نه دی معلوم چې دا چا کړی هغه ټیم مې ته معلوم کړ اقه شپه اقه ټیم و چې ما کوم خوب په مدینه شریفه کې لیدلی وایي مې چې ما ته سړی معلوم دی سړی یې څوک دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه او د چا په حکم د حضور پاک په حکم او دوی مواقع مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي په علمي کشکول کې کشکول معرفت مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان او کتیش ما ته حواله ده یو سړی به په مدینه شریفه کې هغه زمانه کې خو خلک کم و یو عالم و نو د حضور پاک نعتونه به وي نعت دا چې د هغه صفت به یې کو مخامخ به روضې مبارکې ته ولاړو او د رسول الله مبارک صفت به یې کو په نظمونو کې او دقسې بیا به ورمخکې شو د حضرت ابوبکر باندې سلام واچوي او د هغه صفت به هم کو اوس هم خلک کوي داسې بیا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه باندې به سلام واچو د هغه صفتونه به یې وکړل د دین صفتونه وی د مدینه منوره کې یو سړی و چې د هغه په زړه کې هم د حضرت عمر سره او د حضرت ابوبکر سره بغض هغه د مولا صاحب له ډوډۍ ولې دا مفتی شفیع صاحب لیکلی کتاب حواله مې هم درکړه چې ډوډۍ والا وکړه کور ته یې بوته هلته یې ورته نوکران غلامان پرې کړي کلکې یې ونیوه هلکه ته چې راځې او د حضور پاک صفتونه کې او په نظمونو کې کې ټول خلک درته په تماشې بالکل کوه د دې دوه ولې کې دا ولې کې دا ظلم ولې کې وایي ژبه یې ترې راوویسته او ژبه یې ترې پرې کړه هغه ژبه یې وله په لاس کې ورکړه وایي ځه وړه ابوبکر عمر له چې درته یې جوړه کړي د غریب برهمن ډکړې وینې ته بیږي ژبه خو چې پرې کړي وینې بیږي همدغه دروازې مخې ته را پرېوت بېهوشه شو دا سړی په دې بېهوشۍ کې حضور پاک ویني صلی الله علیه وسلم او په دې بېهوشۍ کې د حضور پاک تپوس کوي ملګري څه چل وایي ستا د ملګرو په مینه کې دغه زما ژبه پرې شوه وایي خوله کولاو کړه خو د بېهوشه دی خوب شکل دی خوله مې کولاو کړه ژبه یې راواغېسته او زما خوله کې دننه واپس ولګول وایي ما ته وایي کوه خبره چې خبرې مې شروع کړې راویښ شوم ټیک شو جب هم ټیک تار څه ټیک حج مې وکړه واپس رالم کال له بیا لاړم چې دا ملا صاحب کال له بیا لاړ اوس خو یې ښه محبت او ښه شوق ښه زبردست د حضور پاک صفتونه د صحابو کوي ابوبکر عمر رضی الله عنه یو سړی راغی چې ما سره به ډوډۍ لري ډېره ښه دعوت یې قبول کړ دا عالم وایي چې شاګردانو راته وایي چې دا ته څه کوې پروس کالم چا د ډوډۍ په بانه بوتلې نو ژبه یې درنه پرې کړه اوس دې څوک بوځي د خدای بنده څوک نقصان درونه رسوي وایي ما په ارام پرېږدی هغه ژبه زما پرې شو نو الله جوړه کړه او که زما د ایمان دی که په دې مینه کې دا سر زما پرې شي که نه دا به م خدای یو ځای کوي وایي چې ډوډۍ له یې بوتلم وایي په حقه کور وردننه شوم چې تېر کال په کوم کور کې زما نه ژبه پرې شوې وه چې ورغلمه نو هغه سړي راله ډېره مکلفه روټۍ وکړه او ډېر زیات یې زما دار مدار وکړه وایي بیا ما ته وایي چې راځه نو یو کوټې ته یې بوتلم په هغه کوټه کې موږ بیز ورته وایو تاسو شادو ورته وایو شادو غټ دا یو سیز یو موږي پورې تړلی و د انسان په شان غټ په شکل یې دا شادو و د بیز
او دا چې ما ته وکتل د سترګو له اوښکې روانې شو وایي ما ته وایي دا پېژنې وایي ما ورته وایي چې زه څه پېژنم خو بیز دی که نه شادو ده وی تا ته څه یاد دي پروس کال دلته چاروستی وې ما وی او وی هغه چې چاروستی وی زما پلار ستا نه یې ژبه پرې کړه او ته خدای جوړ کړې او هغه ټیم د هغه نه الله پاک دقه شادو جوړه کړې دا ولې د مارونو د مرګ نه پس پې الله دومره خفه کېږي دا ولې هر چا نه خدای نه جوړوي دا بعضې مثالونه خدای ښیي د دې دقه دوه وجې دي دوی په خپله وایي چې زموږ دا کمال د دوه وجو نه دی یو د رسول الله مبارک برکت دی او یو د قرآن شریف برکت او رسول الله مبارک په خپله فرمایي اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل وی زما امت کې بهترین مخلوق څوک دی هغه دوه ډلې دي یو هغه چې د هغې په سینه کې د الله قرآن پروت دی یو هغه خلک چې د شپې راپاسي او په سلګو سلګو الله ته جاړي او د الله عبادت کوي